بسم الله الرحمن الرحيم. باب خيار العيب. باب دې په بیان د هغه خيار کې چې د عیب په وجه باندې حاصل وي مشتری ته. دلته اضافت د شیخ په سبب ته شوی څنګه چې عامه قاعده ده هغه خيار چې د هغې سبب عیب وي. تعریف د خيار عیب څه دی؟ معايير شرعية كدي هو حق المشتري في فسخ العقد. هذا مشتري حق دي دا عقد بفسخك لظهور عيب خفي لم يظهر للمشتري عند التعاقد. دا عقد دا فسخ حق ورتزك حاصل لي چې په مبيع کې عیب پټ عیب ښکاره شو چې دا مشتری ته نو ظاهر د عقد په وخت کې. لاندې تعریف هم کړی هو نقص خلا عنه اصل الفطرة السلیمه. خپل کتاب متن کم تعریف را روان دی او د عیب تعریف دی کده ما چې برکم تعریف وکړه د خيار عیب تعریف شو. د نفس عیب تعریف کړي هوا دغه نقصان ته ویل کیږي چې شی ته په اصل فطرت سلیمه کې خالی وي. به د بدو قسم معنی دي. یو ظاهری دی لکړونواله دغه شن ګډواله شلواله او دویم باطینی دی ټوخه وغیرہ په ولګي یا وینځدا داغه دو مشت پورې هیڅ بند وی غلام دی اباق پکې تختی را تختی دا باطینی دی. تاسو ملي څه پوهیږئ کنه. برحال ابحاث د باب ودی اول نمبر راته حکم بیانې خدای نه مخکې تاسو ذهن کې دا واچوي دا حکم به ال لګي چې پنځه شرایط موجود شي. حکم ادا دی چې کله مشتری په عیب باندې مطلع شي ناغه ته خيار دی که خوخه شي په ټولو پیسو دی مبيع والی او که خوخه مبيع دی واپس کی یعنی دا واپسې حق چې د میلاو شو کنه دا خيار چې د میلاو شو دی بر پنځه شرایط دي. البته دا سینې شي کولای چې بای ته وای مبيع نه در واپس کوما او رجوع بالنقصان کوما مبيع د 0 روپون تر باندې را خرڅ کړي ب 0 روپۍ دا عیب پکې دی نو دا د وسط 0 نه و بلکې دا د 800 او را خرڅ کړي دی ب 0 د لحاظه 200 روپۍ راکا دې ته رجوع بالنقصان وي دا نشي کولای. نو وی اذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده وليس له ان يمسكه. مشتری لدانه د جایز چې مبيع ځان سره ایثار کی او خذ النقصان او رجوع بالنقصان وکي. ما تاسو ته ویل دا حکم فهو بالخيار چې مشتری د خيار دی ډیر بار پنځه شرایط پکار دي لاندې محشي ذکر کړی دي. اول شرط ولدا دی والمراد بالعيب عيب كان عند البائع. بای پاغ عیب معنی مشتری واپس کولې شي کوم عیب چې د بای په ملک مبيع و دا عیب بلکې د څه وایو عیب کان عند البيع معنا دا چې قبل البيع دا عیب مبيع کې موجود و یا بعد البيع عیب چې د مبيع کې رااله خو قبل القبضه د مشتری قبضې نه مخکې دې دواړو صورتونو کې به د عیب له اعتبار وي. حضرت فقه البيوع کې لیکي دی اول شرط لپاره چې عیب د بای په ملک مبيع وراغله وي دا غیر باروي څه عناصر پکار دي. وي العناصر لابد من وجودها في العيب. الاول ان يكون العيب في نفس المبيع. من ویل چې مبيع د بای په قبضه کې وعیب پکې ښکارا شو خو شرط دار چې عیب په نفس مبيع کې قبل څه شکراله مشتری ته خيار نه ور کوي. یو العنصر الثاني يحصل العيب حينما يكون المبيع في زمان البائع. چې دا عیب هغه وخت نه کوم وخت چې مبيع د بای په زمان کې و
د بای په زمان کې مبیع په دوه صورتونو کې یو قبل البيع او یو بعد البيع قبل القبض قبل قبض المشتري نرسي يادسي وقبل تسليم المشتري مشتري د الاسفارين نوا دريم العنصر الثالث أن يظهر نفس العيب الذي كان عند البائع ويكون ظاهرا وقت البيع چې نفس عیب بظاهر شوی یا غیب کم چې د بای سره او په وخت د بای کې اوسې بای وکړه هغه نه بس پکې نه وي ابراله بعد القبضه را لغنه یادي برحال ما تاسو ته ویل دا کوم حکم دی چې مشتری ته خيار دی دا حکم مشروط دی به خمسه شروط باندې باغی کې اول شرط او دویم شرط دا دی بلکې شرطونه بر پنځونم زیاتو شپږو ته به رسو کې اما هشي پنځه ذکر کړي مونږه زیاتو دویم شرط دا دی ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض مشتری د بای په وخت کې مبيع کې عیب نه ولیدلې کلی دلې او به مبيع واخستل د دلالتن رضا د عیب باندې به نشو بس کولای همدغه شان کله چې قبضه کوله دغه وخت کې مبيع کې عیب نه لیدلې کله بای په وخت کې نه ولیدلې ټیک دی خو چې مبيع قبضه کوله دغه وخت کې عیب ولیدل او به هم قبضه کړل به هم دلالتن رضا د به نشو بس کولای نو عیب د بای په زمان کې چې کله مبيع وا عیب دغه وخت نه او دویم مشتری د بای په وخت کې او د قبضه په وخت کې عیب نه لیدلې او دریم ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب چې کله مشتری مبيع باقاعده قبضه کړله د قبضه نه پس داس یو فعل د مشتری نه موجود نشو یا قول چې هغه دلالت پر رضا معنی کوي سره دی با کدا موجود شوی به نشي بس کوله تاسو خبره ویږي کنه مثلا ویني چې بده کې مبيع کې عیب دی به مالکانه تصرف کوي صاحب د هدايت کې لګي قصې کړې دي لکه اوس حیوان یې خسته دی هغه کې عیب دی نو دا حیوان ابول ابوزي نو دا کوم تصرف دی ابول ابوتل دین لا بودی دا دلیل په د رضا معنی نه دی همدغه شان چې دا په خوا خلکو چراغاله بوتل خوراک د باره چراغاله بوزي او که سور شو بنه څه حکم دی نو که سور دلو نه لابودي وا دام دلیل پر رضا نه دی او کنه ضرور لابودي تی نه او بهم به سور دلو دا اوس مالکانه تصرف دی برحال دري سلورم ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصا او عامه بای نخاص براءت د عیبونو نه کړي عام د اخر مسله کې روان دي متن کې کبای براءت کړي مشتری ته ویل بای دا مبيع ده در خرڅو مې اګوره هیڅ قسم عیب بزنی ذمہوار عیب د وجه نه ته واپس کول نه شي براءت د عیوبونه وکړلو مشتری ول ټیک ده علمه مې نشي واپس کوله شپږم پنځم شرط يبقى العيب الى وقت الرد مشتری چې مبيع واپس کوي تر دغه د عیب موجود وي که مبيع کې عیب وو او مشتری سټي واپس کوله دغه وخت کې عیب ختم شوی به نشي واپس کوله نه رسي خبره مانی شپږم الله يتأخر المشتري في مطالبة الفسخ بدون عذر الى مدة يسقط به الخيار في عرف التجار تدوش شرائط من فقه البيوع جلد نمبر 2 1180 صفحه معنی مشتری په مبيع کې ولیدلو او بلا عذر کې دومره تاخير وکړلو چې عرف کې دا تاخير چیو دا دلیل پر ازاو مې نشو بس کولای او کدی کم تاخير عرف کې دا تاخير خلکو دلیل پر ازا نه غنلو به بس کولای شي تاسو خبرو پیږي نو شرایط بیان شو مجموعه شپږ شرایط بیان شو ورپسې حاشیه کې به بیان کړی دي نو تشد حاشیه عربي عبارت ته چې دا شرایط درامات شي ګوري وتا اخذه بجميع الثمن من وجد بالمبيع عيبا دا سعب
ينقص به الثمن الکه دا شرط من وم شرطم لګولې شوګه شپږ غو کنه هر عیب معتبر نه دی بھئی هغه عیب چې هغه په مبیع کې نقصان سمنو کې نقصان هم راولي ځکه که نقصان نه راولي بیا خو سره عیب دی نه وطن لګي پوه شوي کنه دا مو ویلو دا څوم شرط شو مجموعي ته ونوان وم شو نو څلور مخکې حاشیه کیو یو دا شو پنځه دوم فقه البيون مرګري کړه مجموع و شرایط شو وكان عند البائع وقبضه من غير أن يعلم به ولم يوجد منه ما يدل على الرزاء بالعيب فهو مخير إن شاء أخذ المبيع المعيب بكل الثمن أو رده على البائع والسؤال دا دی چې شریعت مشتری ته د خيار عیب ولې ورکړی دی جواب دار چې مطلق عقد چې ده کنه قاعده ده د تقاضا د عیوبونه د سلامتیا کوي نشکله په مبیع کې عیب رااله نو کوم تقاضا د عقد دغه بونه نشوله چې سلامتیا د عیوبونه ده نو رضا د مشتری چې د هغه موجوده نشوله ځکه خو الله راضي کېدل چې عیوبونه سالم وي لہذا وبس کولی شي لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب هذا بدا شيء كفوات الوصف المرغوب خنو به متن کې مونږ دا ویل دانشي کوله چې رجوع بالنقصان وي کې مشتری وي مبيع ځان سره پرېدم او باید وي کوم نقصان دې مبيع کې دغه موافق مقدار سره پیسې واپس راکا سالم مبيع په ذروه اب جن پاته سو تا مانه پوره روپے خسته 200 واپس راکا دا نشي کوله وجه سلام علیکم مبيع سالمه کېدل مبيع کې دا خو اوصاف دی او د اوصاف مقابله کې سمن ناراضي لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان ما تاسو مخکره خبره ذکر کړی و چې د وصف په مقابله کې سمن نه البته په دوه صورتونو کې د وصف په مقابله کې سمن وي یو دا چې وصف له درجه د اصل ورکړل شي سمانه یعنی د وصف په مقابله کې وصف کې باقاعده پیسې مقرر شي عوض مقرر شي باقاعده علم کنه هر غص پدې دي دیم د استهلاک په صورت کې وصف کو څوک هلاک کی نه د استهلاک په صورت کې د مبيع نه د کم سمن دي سمن کې به کټوتی کیږي مثلا بای مبيع خرڅ کړه مشتری باندې لقب زینه د ور کړی قصدن بای به مبيع کې پیدا کو نو وسبا څومره پیسې چې عیب کم کړي دومره بای مشتری ته کمای نو الا اذا صارت الاوصاف مقصوده بالاتلاف بان حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض دا ویل کنه حيث يسقط من الثمن بحصته اذا اختار الاخذ کچری مشتری مبيع ځان صفاتی کوي کولای شي داسي محشي وي ولكون السلامه كالمشروطه دا مبيع سالمه کېدل دا سيدي لکه چې عقد کې شرط ولګي شرط چې وای مبيع به د ابن سالمي دا سيدي لکه شي شرط به ولګي خو نه دنه کو دي جملې څنګه چې عقد کې شرط ولګي چې مبيع به د ابن سالمي څنګه چې دلته د ابن سالمي دل ضروری دي دغه شان مطلق قدم دا تقاضا کوي نو مطلق قدم کوی چې شرط به لګیدل دي لہذا د دې په نتیجه کې بایل نه د جایز چې مبيع کې عیب وي مشتری نه د جایز چې بسمنو کې عیب وي او به پټ کی خان نبی علیہ السلام فرمایي زکه دا خو غش او غش حرام دی نبی علیہ السلام فرمایي من غشنا فليس منا مشکات شریف کی حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي من باع عیبا څوک چې عیب جن شي خرڅ کی عیبا معنا هغه مبيع چې عیب بکی لم ينبهه مشتری خبر نه کی بده معنی چې مبيع کې عیب دی کان فی مقت الله دا سره د الله په غوسه کې ویراله یو روایت کې دا دی لم تزل الملائکه تلعنه ملائک همیشه بدل لعنت وي خیره وته کوي معنا عیب بنه پټه برحال لا یو مساله برش ولا اذا طلع المشتري
على عیب لاندې عیب یو شرط ته اشاره کړې ده ناقد ينقص به الثمن هغه عیب یادو او دا بخیر عیب تعریف هم دی چې ثمن نه کمی به خو سره عیب دی نه فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده لکبر وګریږي او سوال دا دی چې دا مبيع کې عیب پیدا شي مشتری ته مبيع به فورا واپس کوي کنه دا فقاو ذکر کړي حضرت لیکل کړي فقه البيوع کې فورا واپسی ضروری ده کنه نو د بازي ائمه په نظم فورا واپسی ضروری ده کچري تاخيري وکړلو نو به واپسی نشي کولای زمونږ د حنافو حنابلو په نظم فورا واپسی نه ده ضروری تاخير کول شي مشتری په مبيع کې عیب ولیدلو او ور سره ده مالکانه تصرف نه کوي داس یو فعل نه کوي چې هغه دلالت پر رضا وي نو که تاخير وشو ودی شي مبيع واپس کول شي ها دومره ده زمون فقهاو لیکلي کې چې دومره وخت مبيع ځان سره اشاره کړله چورف کې دومره تاخير چې خلک دلیل پر رضا غني به نشي څنګه چې ما شرایط کې ذکر کړم وای نه شولې به وان شاء رده وليس له ان يمسكه وياخذ النقصان در بار نه د جایز چې مبيع ځان سره اشاره کی او اخذ نقصان وکي ان رجوع بالنقصان وکي وليس مقتضا د عیب چې دی کنه مبيع کې کله عیب پیدا شي د دې څه احکامات دی لګوته متوجه شیخ فقه البيوع ذکر کوي چې کله مبيع کې پیدا شي نو مقتضى خيار العيب ان المشتري له ان يرد المبيع الى البائع دا مسله هم کتاب کې ذکر کړل ويطالبه برد الثمن نام کتاب کې ذکر کړل دا خبر اوس کتاب کې نشته وک شي کچري بائع او مشتري مونږ ول دا نشي کولای چې رجوع به نقصان وکي دا ویل کنه حضرت وای ک د خيار عیب په جمعنی رجوع بالنقصان کم دی کنه دا نه دا قصه نه کوي بلکې مشتری وای بای ته چې زه مو بیا واپس کول شم ټول به سین نه خستل شم بای وای بالکل د حق ته تشتري خرزه صلح او کو صلح اصلح دا چې زه به پیسې واپس کوم بیا راته مو واپس کوا دا کار به تور صلح وکي ښا به تور رجوع بالنقصان نه پدن لګي بوې شوي کنه نو صلح یو باقاعده مشتری روان دی مو بیا واپس کوي بای ته بدر چې را نه اخستل شي پیسې به واپس کوم مبيع به اخلم خو دې وخت دوه عقد وکي د صلح او عقد غیر روان دي باقاعده خپل باب دی د صلح او انتهي اهم باب دی غمخه نو د صلح به تور صلح داسي وي چې بس کټوتی به حکم د پیسو مبيع راته مو واپس کوونه کول شي دا شرط دار چې د صلح شرایط به موجود وي نو وي الا يصطلح المتبايعين على أن يمسك المشتري المبيع ويحط البائع من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمة البائع أو بما يتراضيان عليه بشرط أن يكون تابعا لشروط الصلح الشرعية شرط بكداري صلح الشريكم شرائط دي بك موجود بي فدي مثلا بوي شو كنا يبقى مسألة ده مولي سيب ورسزي وايوري كشري مبيع کې عیب پیدا شو نو مشتری مبيع واپس کول شي بای ته خو کشری بای ازاله د عیب کوي به مشتری ته حق شته چې مبيع واپس کی نته به ازاله د عیب په دوه قسمه ده توجه جی یو دا چې دغه مبيع په زماني زوات الامثال نه ده بای مشتری ته بل مبيع ور کوي را دا دانه هو دا بل درواله دې صورت کې هم مشتری ته خيار دي چې وایي مبيع واپس کول شي مبلد سره عالمانه ځکه زما عقد په دغه مبيع شوی په بل خونه دي بل مبيع خستل نه عقد دي هغه کې مشتری ته پول خيار دي بدل لګي بوې شوی کنه دویمه ازاله د عیب دادا چې مبيع کې څه عیب موقع بای راشي ولټی کی مثلا غاړې دي څه نقصان بکې تارونه ورونه لسټ کی واپس د سي جوړه کی چې پیسو کې هیڅ قسمه کمی نه راځي به مشتری ته حق نشته چې مبيع واپس کی زله ده به شولت ما جاز له عذر بطل بزواله دوشتمه مادم ویلی وکنه بس یو عذر په وجه یو شی جایز واپسی او عذر ختم شو واپسیم ختم شو
دا مسله زده شوله. هدي دا فقه البیوع کې 1180 صفحه باندې قصې ذکر دي دویم جلد کې. مخکې راځي جی اوس دا سوال دا دی چې دا کوم مؤنت دی کوم خرچه ده دا به بچا مانی دا به مشتری مانی دا واپسې کوم خرچه ده دا به مشتری ذکر او واپسې حق د مشتری دی ګټه به کې مشتری ته ده نو تاوان چې دا به مشتری مانی منګه 84 نمبر ماده ویلی والخراج بالزمان او 86 ویلی والغرم بالغنم او 87 ویلی النعمه بقدر النقمه والنقمه بقدر النعمه. دویم نمبر بحث چلے تعریف العیب. دویم نمبر عنوان د عیب تعریف چلے بلی سے بے هر هغه نقصان چې د مبيع کم قیمت د مارکیټ کې دغه قیمت کې کمی راوړي بس دا به عیب وي. به ووري د تجارو کم مارکیټ د تجارو کم عرف دی دغه د عرف موافق داسې نقصان چې د مبيع په قیمت کې نقصان راوړي دا به عیب وي. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب في عادة التجار كلهم. فقه ضوابطو کې ورسره دا قید هم لګولې دي او دلته مونږه هغه ټول 42 43 44 ماده لګولې شو څنګه دي. المعروف بين التجار كالمشروط عندهم التعين بالعرف كالتعين بالنص. دا خو می 42 او 43 ولا 44 پاتې شو. 42 کوم یو المعروف كالمشروط دي سيده مخکې راځي. دریم نمبر عنوان انواع العيب. عيب انواع تبياني. الف اغه عيب يفرق فيه بين الصغير والكبير. اغه عيب چې هغه کې د صغیر او د کبیر په منځ کې فرق دی. معنا صغیر کې عيب نه دی او په کبیر کې عيب دی. ورپسې باقي چلته په غلام کې هم نه دی په وینځ کې دی د غلام او د جاری تر منځ فرق کوي. نو کله کله داسې کېږي تاسو به عنوان نه معلومه شوي چې په بعضي مبيعاتو کې دغه عیب وي او په بعضو کې نه وي. دې دواړو مسلو نه کومې چې ذکر کوي دا راته پکې معلومیږي. ګوره یو دا وی اباق چې د غلام تختیدل یو او بشتره کې بول کول او دغه شان غلا کول دا عیب د بصغیر کې هم عالم یبلغ. څه مطلب عالم یبلغ؟ دا کارونه چې بصغیر کې نو صغیر په دوه قسمه دي. یو صغیر هغه دی چې هغه انتهایی زیات ماشوم دی او یو هغه دی چې نابالغ دی خو دومره زیات ماشوم نه دی. فقهاوی حد ښودلی دی کم ماشوم چې د 15 کالو وي که نه 15 کالو یا د دې نه کم نو دا هغه حد دی چې دی کې دا قسم عیوب چې دا عیوب نه شمارل کېږي. دویم قسم هغه ماشوم دی چې د 15 کالو عمر زیات وي نور وي نابالغه نو اوس راشي نابالغه ماشوم تختیدلو به بول فی الفراش کول سرقې کوله مشتری واخیستلو نو که دا عیوب د مشتری په قبضه کې دا غلامو او وو تر بلوغه پورې اعاده د عیوب رانله مشتری سره اباق ونه کو مشتری سره بول فی الفراش ونه کړو مشتری سره سرقه ونه کړله شکل بالغ شو د مشتری په ملک کې هغه نه پسې دی عیوب کې کوم عیب پکې را پیدا شو به نشي واپس کوله. نو کله به واپس کولی شي چې کله نه د 15 کالونو ماشوم زیتو او دا کارونه پکېو مشتری واخیستلو او همدغه شان نابالغ او دا کارونه پکې را پیدا شو نو به مشتری مبي واپس کولی شي او که بالغ پورې بکې بلوغ پورې بکې نه ورسره پیدا شو به نشي. وجه سره ملسم مونږ ویلو کنه مشتری چې دی مبي باغ عیب باندې واپس کولی شي کوم چې د بای سره وي. نو که په صغر کې کوم عیب او په صغر کې او به دا مشتری په قبضه کې وو او په صغر کې تر بلوغ پورې عیب دوباره رانه له بلوغ نه پس به رااله نو اوس دا عیب نه دی دا بل نه.
او که د بلوغ نه مخکې د عیوب د مشتری په قبضه کې راښکاره شو دا هم عیب دی به پوه نه شولې پې هذه دي هشي تراکوش نوري وجه وايو معناه إذا ظهرت هذه الأشياء عند البائع بصغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده لأنه ما حدث عند المشتري فدي صورة كعين ذلك الذي وجد عند البائع وما غدي وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غيره دا غير دي وهذا وجه وراء لأن سبب هذه الأشياء وليس د إباق سبب د بول في الفراش سبب د سرقې سبب دا په صغر کې یو وي او د دې درې واړو بیماریانو سبب په کبر کې چې دی بعد البلوغ دا بل وي او په سبب سره اشیاء بدلیږي سبب چې بدلیږي مسبب عمر سره بدلیږي نو چې په صغر کې بیل سبب او بیل عیب او بلوغ نه بس بیل سبب شنو عیب هم بیل شوی نو اوس راځه بیان کوي فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانه دا د مثانې د ضعف په وجه کمزوري په وجه باندې او د بلوغ نه بس لداء في الباطن باطن کې څه بیماری ده رسې به دلته فقهاو دې کې په قسم لیکلي ده یوې کزي بخاون شکایت تو کو چې دا په بستر کې بول کوي لہذا زدنا طلاق غواړم قاضي صاحب دی ول قاضي صاحب راو غختلو دغه خزه مدعیه د مدعا علی بم راغواړي دلدار ته وای چې د بول ولی کې وی چې د سکاري زودای مخوب کې کنه به خوبینه مخوب او یو جزیره وی وړه هغه باندې یو لوی بلډینګ ودرېدلې انده لوی ګرچا بیره جوختي وبي او د بلډینګ په دې چت باندې وغټه وخی او دغه وخی د بار زناسته ما ګرچا بیره سمندري او سره د قلق زی وچي دا بلډینګي خدا وخه شي تګی شي نو سر راکته کې دي سمندر ته دلته وبس کی ازه به د بار ایمه او زه مچ بس دغه دی ول به د منو یې نه رانه می تیزی زی دا کیسه چې ختمول نو قاضی نه می تیز تنه دې وای شلې کنه او بلم دغه شانو هغه هم تشبول کول نو خځې به شکایت تو کولی کې وایي چې د قاضي صاحب لاله یا مولا لاله د جمعات مولا لاله داسې قاضي والا مسله نه و وایي چې شیطان یې ربانی کوي نو ورته وایي دی بل خوب کې تا ته پته شیطان نه را لګیږي کا وځه صحیح ده بس خوب کې ځان سره شیطان غلا روان کو یو کور باندې ور واوختل نو بسلته به غلا یو کړل نو و پسې کې رامنډي والی او کور والا ور پسیو شیطان رامي خو په دیوال روچت شو او د دې الله سره کا ودا څنګه په دیوال روچت دي کور والا لاندې نه د خپینه ونیولو شیطان ته راوخه جوړ نیولې مو راوخه جوړ نیولې مو نمی بریدي نمی زورو کنه نمی بریدي وای تشوي تیزی به وکا ایم به وکړي به نو بریدي دکې په وکا دکې به وکړي شرفاسي دل دې فعل کټ کې دکې به تیزی کړې شیطان ډیر رامي ښه خجی خدا رامي توبم بکې در راضي باسي بدرونه او د سړی وسره تبي څوک ځان سره نه راوړي شکم شیوان استاړو بس کی کنه شکل راولي چې سید اسم لامبو چې اړه خو بم یخ کړی کنه زمونږ یو کتاب د هدايه نکاح نغې کې خدا کسی ډېری دي نو ریکارډ کړی هم دی الحمدلله پاک ریکارډ شوی زمونږ یو استاد یو غټه مدرسه کې استاد سلیمونین سل کسان شپږم درجه کې دي نغه ریکارډینګ اوري روزانه موږ استاد دې تنور انوار غټ کتابونه پوره نو دام د الله احسان دی چې استاد ریکارډ اوري ماته بل جنازه چې موږ تیری ماته ویل چې یاره استاد ریکارډ شې دی کنه ډېر استفاده ته کومه کنه فائدہ ته اخلمه خدا دې چې د خزو دا اورېدو نه دی نه وای بغیر ته په ټلیفون باندې مې ویل دا شي نه پکې مکو مال چې هغه خو بيخي پاکي خبري وسکه جنې کې نو مثلا کې رښتیا مونږ ډېر زیته هم پکې کړې دي لنډه دا نو بس وېدا قشه دی چې د صوفي سړی اوري صوفي عالم وي به استفری دی ودا کم دغه چې شروع دی دا استاد نیکی چې خوريږي دا به بند شي وي ولا بس به نه کوو مله سم د جنکو شنه د موږ جنکی به نه اوري
خګوري چې کوم ته ورسېدلو وس اباق لرا شي دا په صغر کې د لوب سره د محبت په وجمانی دا بیل سبب دی او سرقه په صغر کې لقله المبالات په وجه پروا نه ځکه غلا کوي وهما بعد الكبر لخبث في الباطن ور اسباب بدل شو کنه اما ول په سبب د بدلیدو سره شی بدلیږي لکه څنګه چې موږ 97 نمبر ماده ویلي و د ملک سره ځکه ملک سببي تبدل سبب ملک قائم مقامه تبدل الذات مخکې راځي تاسو په نفس مسله پوه شو غوړي دي قدرت به عبارت کې د ظاهر نه ده مصائب د هدايه پاک ذکر کړی دا لکه څنګه چې موشي ذکر کړی دا یو په صغر کیو به مشتری قبضه کړل او په صغر کې را ظاهر شو دا مکه زړه عیوب دی واپس کولې شي او کبر کې را ظاهر شو به نشي واپس کولې ګورئ دا ولباقو والبول في الفراش والسرقه عيب وان كانت اقل من 10 دراهم في الصغير وما لم يبلغ يعني اذا كان صغيرا يعقل اكد بوصل لقو فاذا بلغ كذا مشتري بقبضه کی دم بیا بالغ شولا فليس ذلك بعيب عبيده كارون او بعيب نه دي حتى يعاوده بعد البلوغ تر دې چې واپس یو کی بعد البلوغ دا قدرت مسله ما صحیح ونه ویل تاسو لږ برو ګورئ د مشتری بای په قبضه کې دا مبيع چې وا ماشو دا وینځه یا غلام اما شومو به د مشتری په قبضه کې رااله ماشومو او اعاده د عیوب وراله واپس کول شي صحیح ده کنه دویمه مسله ده کله مشتری په قبضه کې صاحب د قدرت دا مسله ذکر کړی دا وسې چې موږ شي کله چې مبيع د بای په قبضه کې وا او هغه نابالغ او نابالغه الکو یا جنې دا عیوب پکيو به د بای په قبضه کې ولا او بالغ شو وس مشتری دا مبيع واخستلا وس مشتری بای ته وای چې به تاسو د غلام کله وو او نابالغ و د کی خدا د عیوب زیاته ته واپس کوم نشي واپس کوله ځکه چې د بای په قبضه کې د غلام بالغ شو کنه نو هغه اسباب د عیوب ختم شو خو د نابالغ والی بوجو به چې کله بالغ شو نو عیوب د بای په قبضه کې لانه دی راغلی چې نه دی راغلی مشتری ته هغه قبضه کو نو سالم قبضه کړي ورته تسلیم کړي دی او تسالم ها کشری د بای په قبضه کې بعد البلوغ هم د عیوب را ظاهر شو به مشتری لور کړلو او به مشتری په قبضه کې د عیوب را مات شو یو بس کولې شي پتن لګي بوې شوي کنه نو قدرت دا مسله ذکر کړي ګوري دا عیب د خو معلوم یبلغ تر څو چې بالغ شوی نه د بای په قبضه کې وایا فاذا بلغ کله چې د بای په قبضه کې بالغ شلو او دا عیوب لانه دی راغلی او مشتری وای چې صغر کې خو به عیوب وو فليس ذلك بعيب نو کله بعيب وی بکله حتى يعاوده بعد البلوغ چې د بای په قبضه کې وي او د بلوغ د عیوب راخاره شي او به مشتری لور کې او دوباره راشي به واپس کولای شي پتن لګي پیږي کنه مخکې راځي با هغه عیوب چې هغه کې د غلام او د وینځ ترمنځ فرقي نو اوري وای چې بخر چې ده دخلی بدوی او دفر د ترخونو بدوی دا په وینځ کې عیب دی او دا دواړه په غلام کې عیب نه دی د وجه سره وینځ سړی وتی کوي څملي ور سره نکال ته د خلی نه بیزي یا د ترخونو نه بیزي نو خو به سړي د تکلیف ور کوي ریټ کې کمیره ولي او غلام خو څوک څه وتی کین او نور سمولي خدمتونه دی هغه د سسکار د خلینه بيزي او کتر ترخونو نه بيزي او کنزي البته دومره ده الا يكون من داء که غلام کې څمرز دغه بوج د بوینت لل نبه د بوی په وجنه مرز په جمانی مبيا غلام واپس کولې شي به خو عیب دی کنه والبخر والدفر عيب في الجاريه وليس بعيب في الغلام لاندې لیکلي ان المقصود هو الاستخدام وما لا يخلان به د تخلل بکنه پیدا ک الا يكون من داء ولي لان الداء عيب دا خپل عیب دی لاندې راشي بخر چاته ویل کیږي بالخاء المعجمه وبالتحريك بخر نتن الفم دا هم ویل او عبارت د قاموس چې دی هغه دا فائدہ ورکړي چې بخر
دا د خلی د پوزو د ترخ درې وړ بوی ته ویل کیږي. بوي ثم اعلم ان البخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة معدې د وجه ناراضي دون ما يكون من تباعد ما بين الاسنان. وليس کله کله د غاخونو ترمنځ فاصله زیاتې او به باغی کې د پټي پټي نخلي او به هغه د وجه نه بدبي پیدا کیږي. دا عیب نه دی ځکه مسواک او پاکي کده ختميږي نه رسې به موږ مخکې شرایط کې ویل کنه عیب کده سي چې ختميږي به خو عیب نه دی. فإن ذلك يزول بتنظيفها. اور بس دویم لفظ دی کتاب کې نو هغه بجر دی یعنی هغه بالجیم دی. دا هو انتفاخ تحت السر فعيب في الغلام والجاريه نمنا لاندې پړسیدل چی ښا او دریم اوات خارجيږي دسی وای او دریم چې دفر دی فاسر نو هو نتن مطلقا مطلق بدوی ته ویل کیږي سړی کې رخصي ابل ظفر دی. دا دفر خو کتاب کې مو کنه و دفرو موږ هغه معنی کړی و چې د ترخ واله دی یو ظفر دی ذال سره وای دا تیزواله د بوی ته ویل کیږي که خوشبو یو که بدبوئی ورسېدلې به لاندې من دا خبر بره وکړه متن کې چې عیب د بجاریه کې لأن المقصود من الجاريه قد يكون الاستفراش وما يخلان به او به غلام کې مونږ نه دی الا من داء وجت واداء عيب وهو يكون بحيث يمنعه من قربان سيده. دومره مرض دی چې قربان د سر سید ته نږدې کېدل نشي. به دا بخر چې دی کنه بخر د خلی بدوی دا عیب د بجاریه کې کلګ یو کډیر وی مرض د وجنوي کې غیر د مرض د وجنا او په غلام کې کشری د مرض د وجنوي نو بس فکذالک دا عیب دی او کشری د مرض د وجنوي نو به کشری فاحش وی عیب دی او کني نه دی نو غلام مبارک د مطلقاً حکم نه دی. درې صورت شو کله مرض د وجنوي مطلقاً عیب دی او کله مرض د وجنني فاحش وی به عیب دی او کله مرض د وجنم نه او فاحشم نه نو به د متن والا مسله ده به عیب نه دی. اوس فاحش عیب چاته ویل کی دا بدبی چې عام خلکو دخلونه د ترخونو نه دغه شان بینځي. والزنا ولد الزنا عيب في الجاريه دون الغلام. وليس زنا چې ده کنه او ولد زنا دا بجاریه کې عیب دی په غلام کې نه دی ځکه جاریه به تخپل وتی کې هغه به بار زناګانی کوي یا ولد الزناوي نو به کده ستا بچی د دینه پیدا شي د مولا بچی خلک وي بچو ته دي چې ستا مور خو ولد الزنا ده غلام کې نه دی. البته غلام کې چې زناکارو اور وخت کې خزو بس ور بسیو نو خو خدمت کې خلل دی به عیب دی. لما الا ان يكون الزاني عاده ان يكون الزنا عاده له بان زنا اكثر من اثنين فان اتباع النساء مخل بالخدمه. دا مو ویل کنه سلورم عنوان حدوث العيب الجديد في المبيع المعيب. چې نوې عیب پیدا شي په عیب جن مبيع کې مشتری مبيع کور دراوړل توجه چې قبضه کې رااله او د مشتری په قبضه کې به بل عیب رااله اوس مشتری مبيع واپس کولې شي کنه که واپس کین نو باید نقصان دی باید بہت وي باید عیب خو کې مخ کې نو یو خو ټیک ده نه بل خو به کې نو یا کله کله داسې وشي چې مشتری مبيع کې څه زیادت وکي نه به مشتری مبيع نشي واپس کولې اوس به څه کوي نو بس دې لپاره قاعده ده د مليسم کله کچري مبيع مشتری باید نشو واپس کولې دې دوه صورت دي. کدا حابس مشتری د خپلو مشتری داسې یو فعل وکړلو چې دغه په وجه باندې مشتری مبيع باید نشو واپس کولې مثلا مبيع خرڅ کړله رسو ته به ولګیدل چې مبيع کې عیب دی نو په دې صورت کې رجوع بالنقصان هم نشي کولای باید ورته وي مال مبيع راوړه زید نه علم کنه خپل پیسې بټولې درکو رجوع بالنقصان ته نه امتحان او کچري حابس مشتری نو بلکې شریعت دا تقاضا کوله چې وس مشتری دا مبيع باید نشي واپس کولای
دا حکم د شریعت د وجه نه دی وخت خلک وي حابس شریعت دی نه په دغه صورت کې به مشتری چې دی مبيع واپس کولای نشي خو رجوع بالنقصان کولای شي لنډه دا چې رجوع بالنقصان د لپاره قاعده شوله مشتری که حابس نشي کولای که مشتری حابس نو یعنی حابس معنا مبيع لره بندون کې د باینا صاحب د هندي فرمای ان المشتري متى كان حابسا للمبيع لا يرجع بنقصان العيب ومتى لم يكن حابسا له يرجع برجوع کولای شي جل نمبر 3 صفحه نمبر 42 صاحب د هدايه په خيار عيب کې دا قاعده زه به ذکر کړي زه به د اشاره کړي دا اوس راځي دا لګي قصې د بار نکومات لګ متوجه شي مسله بده کې دا چې کله کله داسې کیږي مبيع کې مشتری د عیب ښکار شي خو مشتری د عیب سره مبيع به هم بایت نشي واپس کوله موانع درد موجود شي او سوال دا چې موانع درد کم دي نو اوري هغه سره زه حکم بیانوم ان شاء الله دا کوم بقای سبق دي دا بور سره خپل حل شي اول نمبر هلاکت دي مسله دا چې کله مبيع د مشتری په قبضه کې وي او هلاک شي توجه جی استهلاک نه هلاک شي مثلا غلام مړ شي غوای مړ شي نو کده دغه عیب په جمانه د مبيع هلاک شولا کم چې د باین راغله او کده عیب نه علاوه هلاک شولا په دې صورت کې مشتری حابس نه دی درد د پاره بلکې څوک حابس دی شریعت حابس دی شریعت وایي وسینه شی واپس کوله اوس خو مبيع نه د پاتې نو دې صورت کې رجوع بالنقصان کولای شي پوه نه شولې بي ځان به پوهه کوي ښه دویم صورت استعمال له کچري مشتری مبيع استعمال کړل بس ته دې نه چې علم بیع براغله وو اوس مبيع وبس کوي مشبایه تنشي وبس کوله وجه سره من عیب بشرایت کې و شرایط کې دا یو شرط ویلو چې کله مشتری علم به عیب مانیراله دا غینه پسم داسې تصرفات کول چې هغه دلالت پر رضا کولو مالکانه تصرفات کول مې مشتری مبيع نشي وبس کولای ما ته د هدايه څه مسائل بیان کړه جن کې مراله خبره کنه دلته هو دلالت پر رضا موجود دي څه به واپس کی دریم مبيع کې عیب شتره خو مشتری ته دا پته نشته چې مبيع کې عیب دي او مبيع استعمال کړل مالکانه تصرف وکړلو دا سکاری به وکړو چې دلالت پر رضا کوي امام سے وای چې د دینه بس وته عیب معلومات شو مبيع نشي واپس کوله او صاحبین وای نه چې د علم نو چې مبيع کې عیب دی لہذا واپس کوله شي حکم مبيع کې د عیب راغله صاحبین وای چې قیمت یې کمولو استعمال به وجمانی صحیح ده به نشي کوله خو چې قیمت نه کمې زړه په زړه د مثلا غاړه یې خسته پته ورته نه وچلول را چلولې دې برس بیان وکړو یو درس په ډول کې دې کې خیاب دی نو دې چلول را چلول بوجب کې څه مزید یې نه دی راغله صاحبین وی واپس به کی کنه امام سی وینا مالکانه تصرف وکړي دا سی عمل کړي چې دلالت پر رضا څه صورت شو درې څلورم مبيع کې عیب ولا مشتری ته علم نو چې مبيع کې عیب دی هلاک نه استهلاک کې وکړل مبيع هلاک کړ قصدن یې به کې قصدن د عیب پیدا کړل چې قیمت یې ولو غرزو دې صورت کې مشتری مبيع نشي واپس کوله بل به سوا ور رجوع بالنقصان نشي کوله رجوع بالنقصان ولی نشي کوله قاعده مو ویل کنه یار حابس ته کنه د مبيع حابس د مبيع مشتری نشو پنځم نمبر کچری به مبيع کې نه وي عیب پیدا شو او دا غینه بس مشتری ته پته ولګیدله چې لکه مبيع کې حضور مې ابو د بای د وخنا اوس واپس نشي کولای ځکه چې واپس کوي بای ته ضرر دی امنګ دویشت څلورشتمه ماده ویلي وا ضرر لا یزال بمثله یو طرف ته مشتری نه ضرر لري کې بل طرف ته بای ته ضرر ورکه نو اوس بس کو رجوع بالنقصان به کې دي صورت کې رجوع بالنقصان کول شي ها کبای وای دا کتاب مسله ده
چې لکه رجوع بالنقصان ته نه تیار او بس مبیا راکه او پیسې ټولې درواله نه د بای حق دی به څو شو پنځه شپږم مبیا کی زیادت پیدا شو مشتری مبیا کی زیادت وکړلو یا ابن زیادت وکړلو نه دا بلک حاشی نه وې دې تلک صبر وکړي کنه وی پوره و قصه ختم کو راضي والله لاندې محشي وی عالم ان زیادت نوانی کله چې مشتری په مبیا کې زیادت وکړي نو زیادت په دوه قسمه ده دا متن کې مسله ده یو متصله و منفصله یو زیادت هغه ده چې هغه مبیا سره متصل له توجه جي مبیا سره څه ده دماغ زیادت ده چې د مبیا نه جدا ده د مبیا سره متصل رنگي مبیا لور کو کپڑا ده مبیا سره متصل غوا ده پیړه شوی ده منفصل غاړې مبیا وا پیسې وګټلې بتوري کړی غوا بچی راوړې دي دا منفصل دی راځي والله وس به دا زیادت چې متصله توجه جی زیادت متصله خپل کور کې بدوا قسمه لري یو هغه زیادت دی چې د مبین متولد دغه نه پیدا دی یو هغه دی چې د مبین متولد نه دی زیادت متصله بدوا قسم شو والمتصله نوعان متولده من الاصل چې د اصل نه پیدا وي لکه پیړواله قسمنی والجمالی دا قسم زیادت چې ده کنه مبیا کې اوس باور ښاول صورت مبیا کې زیادت را لې زیادت متصله ده او متولد من المبی ده په دې صورت کې دا رجوع دا معنی د رجوع نه د مشتری چې ده مبیا وبس کول شي بایته خپل پیسې به والی معنی د رجوع نه شوخه پوه شئ به وهي لا تمنع الرد وجه لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد دویم صورت زیادت متصله ده خو متولد من المبین ده لکه کپڑا ورنګ ورکړلو زیادت پکې را لیکنه کپڑا وې ګندله ستوانو بهړو کې سره کړه غاړې خسته رنگ کړلو دلته اوس مولوی سے مبیا کی زیادت را لې خو متولد من المبیان ده دا چې دا وهي من چې اوس کوم در معنی رد قصه کوي کې دا شته لګا دا معنی درد نه مبیا بای د نشي واپس کوله البته رجوع بالنقصان بکیخه ويتمنع الرد بالعيب اتفاقا تاسو پوه شولې والمنفصله نوعان مبیا کې کې براغلی کنه او د مبیا نه جدای زیادت و معیار مبیا کی زیادت مشتری په قبضه کې راغله مبیا نه جدا زیادت دی نو د دې څو قسم دي دوا یو متولد دی مبیا نه پیدا دی لکه غوا بچی راوړی دی بوټیو میوي کړی دی نو ويتم نو رد دا مرد لره معنی ادا ونه رسیدلې به قبل القبضه لا تمنع الرد البته دومره ده کدا زیادت متولد من المبيع او منفصل وي او لا مشتري قبضه نه کړي او بګراشي نو به تمنع لا تمنع رد ده رد لرمانه نه دی به ویلې شي چې لکه خپل پیسې میرا کوم بیا ځنه علما ویږي مثلا یو سړي غوا واخستله لا قبضه کړي نه وبلار بوا نو قبضه نه مخکې غوا بچی راوړو زیادت را لې په مبیا کې منفصله ده متولد من المبيع ده دې صورت کې د کتاب کې نه دی لیکل خو دې صورت کې معنی د رد نه دی رد کول شي حکم مشتری قبضه وکړه به بچی راوړو نو وس مشتری په قبضه کې زیادت را لې او متولد من المبيع دی منفصل له وس معنی د رد دی ځکه یا بدازيتي بچي ور سبب بس کوي کنه نو کو واپس کوي دا خو په زمان د مشتری کې پیدا شوی دا خو ټیک نه دی کنه واپس کوي بایو ته نه دی تیار ويتمنع تاسو پوه شئ وغير متولد زیادت چې مبیا کې راغله دي منفصله دي او د مبین نه دی پیدا دغه مثال دا دی لکه غاړې خسته دي پاغه باندې کرایه باندې چلولې پیسې بګټلې مثلا 100 روپۍ بګټلې دي دا هم لا تمنع رد عيب بوجه بسینه شي کوله البته دومره ده ما لا تمنع رد کولې شي مبیا واپس کولې شي بایته خدا کومه ګټه چې مشتری کړي دا به مشتری وي
ولی دا مبیع په زمان د مشتری کې وکنه الخراج بالزمان الغرم بالغنم نعمه بقدر النقمه دا 84 86 او 87 نمبر مادیم چې ویلې وي پیږي کنه پی برحال سلسلتون ششپک وم اخراج مبيع عن ملك المشتري بالبيع او بالهبه دا مبيع د مشتری د ملک نه وتلا بیا وکړه بچای خرڅ کړلا یی چاته هبه کړلا اوس مشتری ته پته ولګیدل چې دې کې خیابو نو کې وو دا کار کړي به خوسي مو بس نشي کولای یعنی علم راغلی به کړو علم نو چې بیا وکړلا هبه کړلا چاته قبضه ورکړه غنه بس ته پته ولګیدل کې خیابو اوس رجوع بالنقصان نشي کولای وجه سره حابس څوک شو دلته مشتری شو بای بوته خو بیا راکا کنه نو نقصان رجوع بالنقصان ته نه مته یار خجی دی مبارک وای ک علم ورته نو اچھا جی دی مبارک وای ک علم ورته نو کنه چې مبیا کې عیب دی وی رجوع بالنقصان کول شي او کوړه علم وو به مخکې خرڅ کړي دا به رجوع بالنقصان نشي کولای دا حکم شو اوس راځي واذا حدث عند المشتري عيب مشتری په قبضه کې مبيع کې عیب رااله ثم اطلع على عيب كان عند البائع غیر پس په غیب خبر شکم چې د بائع په قبضه کې وو نو فله ان يرجع بنقصان العيب خدا کوم صورت کې مولوی سم دا کوم صورت کې چې کله مشتری حابس نه کا یاد یې ساتئ ولا يرد المبيع دا څنګه شي کولای چې بائع ته مبيع واپس کی ځکه مشتری په قبضه کې عیب راغلی دی دغه خو بائع ته ضرر دی مونږ ویل ضرر لا يزال بمثله ها که بائع راضي دا حق دی بس کولای شي بس ما حق دی د صالح پاغه عیب سره واپس کول کم چې ما په قبضه کې تا ته درغلی او زیتی عیب سره نه راشه زیدن سره د غزیتی عیب نه اخلم واستک ده الا ان يرضى البائع ان ياخذه بعيبه چې بائع وایي سره د دیني وی عیب اخلم پنځم نمبر عنوان الزياده في المبيع المعيب چې کله هغه مبيع کې چې کوم عیب جن د هغه کې زیادت وشي قصې خو ماټولې وکړل کنه راځي والله واذا قطع المشتري ثوبا کپڑے کټ کړل اخستي او وخاته وی ګندل دا زیادت شو کنه شو او دا زیادت منفصله ده خو غیر متولد ده ها ایو ترنګ ورکو دا زیادت متصله ده د مبيع سره خو غیر متولد ده اولت السويق بثمن غړو باندې ورید کړه زیادت متصله او غیر متولد ثم اطلع على عيب نو ویلې دي صورت کې رجوع بالنقصان بکې ښا بایل نه د بکار چې ورته وای مال مبيع راکا او پیسې بټولې درکم رجوع بالنقصان ته نه متیار ولی بایل نه د جایز ده ځکه دې کې مشتری ملک چې کم لا رنگ منګ دي کم غوړي دی هغه بایې ته ورځي مفت کې به ورځي مرحل وجد هذا الامتناع الرد بسبب الزيادة أو لاتصال ملك المشتري به مشتري ملك سر متصل شويرين ولأنه أحدث فيه زيادة يبذل عليها المال ومبيع کی زیادت راغله مال په خرج شوی دی رنگي ورکړي غوړي دي فلم يكن له ان ياخذه معها بهرحال قاعده واذا تعذر الرجوع وجب الارش ارش معنى رجوع بالنقصان بواجب شيكا وليس للبائع ياخذه بعينه دلت صيب ده هدايه وي لان الامتناع لحق الشرع لا لحقه حابس شریعت دې صورت کې منع د واپسې مشتری دې طرف نه ده دغه شریعت ویني شی واپس کولای شپږم نمبر عنوان هلاك المبيع المعيب او استهلاكي هغه صورتونه کې دا صورت راغله مخه ته مسغوق ورته کې دی ما غلام واخستلو د جانزیب نه آزاد میکړلو یا ما سره غلام د خپل مل شلو نو غلام آزادول د خپل چې غلام مل شو دا چا مل کړلو الله مل کړلو نزوس دا غلام بصره ته پته ولګی دی غلام کې عیب نو دا مبيع زوس واپس کول نه شم بای ته ځکه مال پاتې نه دینو خو حابس شریعت ګرځیدل مشتری نه دی لہذا رجوع بالنقصان کول شي دغه شان مشتری غلام واخصلو آزاد کړلو نو د قیاس تقاضا ده دلته خو فعل مشتری وکړلو
حابس مشتری جوړ شوی دی په کار د دې صورت کې رجوع بالنقصان نشي کولای خو به هم کولای شي وجه دار صاحب د هدايه وي د غلام آزادول چې دي کنه دا د غلام کې ملک انتها ته رسول دي غلام مملوک و چې آزاد شي کنه آزاد د خپل فطرت باندې رااله او دغه ملک په دمانه د بل شو هغه انتها ته ورسېدل ختم شو نه رسېږي نو دا د مشتری د طرفه تصرف نه حسابيږي ګویا دام چا وکړلو شریعت کړی دی لہذا رجوع بالنقصان کولای شي پوهیږي کنه به ما قاعده ویلې وکنه چې کله مشتری حابس وي بیني شي دلته مشتری نه دی او من اشترى عبدا فاتقه او مات عنده خو یاد ساته غلام آزاد کو غلام تمل شو دا کوم صورت کې چې مشتری تلا ده بلم نو راغله کراغله وغیره بس آزاد کو به خو مالکانه تصرف وکړلو به خو داسې تصرف وکړو چې دلالت پر رضا کوي به رجوع بالنقصان نشي کولای ثم اطلع على عيب رجع بنقصان لاندې لیکلي والمراد من الاعتاق يوجد منه قبل العلم بالعيب هذا قید چې ملطوب کې نه دی صرف دغه کې دی اعتاق کې دی فناتقوا بعد العلم به لا يرجو بالنقصان دی عنوان کې دویمه مسله د استهلاک والا مسله د استهلاک صاحب د قدرت دا ذکر کړي ګورئ کچري مشتری دا غلام قتل کړلو د خپل یو صورت یا طعام واخصلو او وی خړلو او دا غینه پس مشتری ته پته ولګیدل چې دا غلام کوم چې ما قتل کړي دا طعام کوم چې ما خړل دي کې غیب امام سے به رجوع نشي کولای او صاحبین وی رجوع بالنقصان کولای شي په مسله پوه شوي کنه تاسو لږ عبارت کې وګورئ فإن قتل المشتري العبد او كان طعاما فاكله دا غینه بس ثم اطلع على عيبه البته خبر وسنه ووري کاول په عیب باندې اطلاع وته شوی و هغه نه پسې غلام مړ کو اول په عیب باندې وته اطلاع شوی و هغه نه پسې خوراک وکړلو به خو اتفاقی مسله د رجوع بالنقصان نشي کولای موږ ول ثم اطلع على عيبه رسو د پته ولګیدل لم يرجع رجوع نشي کولای عليه بشيء في قول ابي حنيفه رحمه الله وقال يرجع بنقصان العيب وليس ابدا مساله څنګه کتاب کې ذکر ده کنه دغه شان نه ده راځي القول الصواب کې لګلې دي او دغه شان هدايه کې دی اولاد مواشم ذکر کړی اول اردو کې واوري سورۃ مذکورہ بالا میں اختلاف صرف اکل طعام میں ہے اختلاف د امام سے د صحابانو بچا کړي سمانا قتل په صورت کې د امام سے کوم رائے د رجوع بالنقصان نشي کولای د صحابانو هم ده ولدا خو مشتری استهلاک کو منګه و صورتونه ذکر کړي وي کې استهلاک مو د څه وکنه رجوع بالنقصان نشي کولای قتل عبد में कोई इख्तिलाफ नहीं है बल्कि उस कत्ल की सूरत में इमाम साहब का कौल ही ज़ाहिर और रिवायत है अक्ल तआम वाली सूरत में देखिए उस इख्तिलाफ दे खुराक के वाक़ सलो वे खड़लो रस्तु तबत बोल के दल दे के गैब दे दामा वो सूरतों की जिक्र कर इमाम से बनज़मान रजू बिन नुकसान कवले शी और साहिबैन बनज़मानी नशी कवले फतो साहिबैन के कौल पर है फतो साहिबैन बकौल दा तासुलान दी हाशियत लग कुछ والفتوى على قوله ما اشتكنا والبسيوي والخلاف فيه إنما هو في الأكل لا غيره فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يرجع استحسانا وعنده ما يرجع صاحبين وجه لأن الأكل تصرف للمشتري في المبيع وإذا هذا مشتري تربى داسي تصرف دي لك سنگا اعتاق دي سنگا اعتاق کی خروجو كولا شولا دي كمشي أما في القتل فلا خلاف أنه لا يرجع بشيء هذا امام بصفر رحمه الله روایت شته امام سے دلیل دار ہے ان القتل لا يوجد الا مضمونا څوک وجني خامخا زمان راضي وانما يسقط الزمان وهنا باعتبار الملك دلته زمان ساقطيږي ځکه ملک هو برحال زمان د مشتري ساقط شو خپل ملک یو خروجو بالنقصان نشي کولای مخکې راشي جی صاحب د هدايت د یو سره ذکر کړي یو سړی انډه واخستلې خربوزین دوانی واخستلې دغه شان بادرنګ واخستل کیره واخستله غوزان واخستل چې ماته کړه سخاو نو که اکثر سخاو کنه په دې صورت کې حکمدار چې مبیا چې دا کنه دا مبیا نه ده بلکې د سی وای ټول سخاو نبی خو مبیا نه ده چې مبیا نه ده به د سره شوی نه ده پیسې به واپس کی
او کنه ټول نو خلک سخاو نبی صاحب دې دی وی چې یو دانه دو بسلو کې سخاو یې عرف کې خلکو دا عیب نه ګڼلو د سی وایا ځکه عرف کې خلک په دغه شان شیو کې یو دانه سخا چی د عیب نه ګڼي نه چې عیب نه دی نو بیا واپس کول هم نشي او کنه عرف کې خلکو د عیب ګڼلو نو به بیا واپس کول شي په نه شولې بي ومن اشترى بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا فكسروه فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به دمر فساد بكيو بخي نفدنا خسل شلا رجع بالثمن كله لأنه ليس بمال وإن كان ينتفع به يرجو بنقصان العيب ما ويلي ومبيا واپس کی مبيا دي واپس کینا لکا سبکای رجو بالنقصان بکای دا خبر ډیر اهمه ده خیر رویت کې دغه شان مسله کې رجو بالنقصان نه وا مبيا واپس کولو او دلته څه وایي وجه څه د مليسم خیر ما تاسو ویلو چې خيار شرط چې کنه هغه ابتدایي حکم لره معنی دی ویلی مو کنه معنا دا بیان ده تام حکم نه راغله خیر رویت چې اتمامي حکم لره معنی دی تمامیت لره معنا دا بیان تام نه ده او خیر عیب چې دا لزومي حکم لره معنی دی معنا ابتدایي حکم هم راغله تام شوی دی بیان تام ده پوه شئ به اوس را شي قاعده ته د تفرق صفقي ولا قاعده مونږ ویلې و چې کله پاکدانو کې بچا باندې تصرف د تفرق د صفقي راتللو د بای په صورت کې په مشتری او د واپسی په صورت کې په بای باندې تفرق صفقه راتلله او دا قبل تمام العقد نو خيار به وته چا باندې تفرق راتللو او که بعد تمام نو به وته نشته توجه جی نو بخيار یاب کې خو بیا تام وی کنه سوي تام وی نو بعد التمام که تفرق د صفقي راضي دي دلته اوس مشتری ته وای مبیا دې قبضه کړي زینې بګي خراب وختل نو ته چې زینې واپس کې خراب او دا بقیا ځان ته بریدي پتا تفرق صفقه رااله خو بعد التمام رااله سراله لہذا رادي شي دا عیب جن واپس ک نور ځان صبرې ده دغه شان مشتری دوه شي نه واخصل دوه شي نه او هغه کې د یو نفع بل نو موقوفه مثلا دوه وګانی واخستلې قبضه وکړه یو کې ابو نو مشتری حق دانه دي چې دواړه واپس کیږي جنم واپس کیږي هغه پیسې واپس کیږي نه پويږي وجه سلام ولسب دلته مشتری چې عیب کې قبضه وکړه لبا تام شولا واستفرق صفقي مشتری رااله چې یو غو ته پات شولا یو واپس کوي را دي چې تباګنه کې خيار ته نه ملاويږي ها په خيار عیب کې کلا قبضه نه کړی او ته پته ولګي چې هغه یو کې عیب دی به دا ویل شي دا بلم نه علما ځکه خيار عیب کې چې کلا قبضه نه شي کنه نو عقد نه تام مونږ رسیدلې بي په خيار شرط خيارویت کې قبل القبضه او بعد القبضه دواړو کې عقد نه تام صاحب د هدايه وي او بخياري عیب کې قبل القبضه نه دي تام نو بده 15 وړو صورتونو کې خيار شرط کې دواړه خيارویت کې دواړه خيار عیب کې دا یو قبل القبضه که تفرق صفقات الله ټول مبيا وبس کولای شي شپږم صورت په خيار عیب کې مشتری قبضه وکړه به بګي عیب رااله تفرق صفقه به مشتری راضي دي ټول مبيا نشي وبس کولای نه رسي بها کله د سې صورتو چې مشتری مبيا واخصله د ودري اشیاء خو د یوې نه فبل موقوف فدسیو نه په دې صورت کې کوم مشتری کم جز کې عیب دی هغه بس کې باقي ځان د بریدي دا خو مبيا عیب جنکیږي دا بقیم به ټول وبس کولای شي وګورئ وته وهم نمبر اجراء البيعين فاكثر على المبيع المعيب لغوک شي ته جی ما د دې جانزبنا مبيا واخستله ما ته پته نه و ما په دې اعزاز باندې خرڅ کړله اعزاز پکې ابو مندلو او غیب د بای جانزب د وخت نه وو نو ماته د مبيا واپس کړله او سوال دار د مبيا ز وس واپس بای ته ورکول شم کنه نو ماته لګ توجه وکي ښا موږ ویلو کله چې دا حبس ته بای مشتری د طرفه مشتری به مبيا نش واپس کوله دا څه وکنه مبيا خاص نشي واپس کوله رجوع بالنقصانم نشي نشکله ما د مبيا په اعزاز خرڅ کړله نو په دې صورت کې ما ته کله امراله چې مبيا کې ایبو مبيا خو نشم واپس کوله کنه خو نشته رجوع بالنقصانم نشم کوله وجه سره حبس ما د طرفه ده د څه ده کنه خو اوس ما ته اعزاز د مبيا واپس کړله
به دې کې عیب دی توجه جی وسې دوه صورت دي که په قضا د قاضي را تر واپس کړی دا نو به دسی دا دسی ګویا چې دا کم عقد ماو اعزاز کړو دا دویم عقد دا سره شوی نه دی فسخ شو او مبیا کې عیب معلوم شو نزی وستي خپل بای جانزیب ته واپس کولای شمه پتن لګي بوې شوي کنه وجه څه مولسم معنی موجودو هغه دا چې ما مبیا نشو واپس کولای مخکې می خرڅ کړي و هغه معنی ختم شو اذا زال المانع عاد الممنوع نو ممنوع کار چې واپسی جانزیب ته هغه ختم شو او واپس را لې مې واپس کولای شمه 23 نمبر ماده وکنه پیږي کنه به او کشری توجه جی د دې اعزاز نه د مبیا ما بغیر د قضای قاضي واپس کړل نه دا نوې عقد شو خزمه او د اعزاز سر منځ څه وشو لکه ځکه ما تاسو ویل عیب چې مبیا کې عیب روزي نو بیا تام یې غینه پس روزي دسی وایا عیب چې کنه بعد القبضه دا اتمام بی لرنی معنی بیا تام شوی دا او بهم زه د اعزاز نه واپس اخله مګوي چې ځا نوې عقد کوم د اعزاز سره چې نوې عقد کوم نو ماته د حق نشته چې زه په جانزیب معنی واپسی وکم ځکه کم عیب کم معنی چې هغه وسم لا موجود دی هغه څه مالکانه تصرف ما کړو کنه ختم نشو هغه به ختم به چې قاضي په قضا ما ته واپس شوی پتن لګي پیږي کړ ورسېدلې بي برحال په خيار عیب کې ما تاسو ویلو چې عقد تام وي نو کوم عیب جن مبیا واپس کین بای رضا په کې ضروری دا او قاضي قضا په کې ضروری دا سین شي عاده قاضي په قضا کې وشي د سی بشي لکه دا عقد ختم او که د بای په رضا وشي د سی بشي لکه نو عقد ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فلو مشتري لجائز يرده على بائعه الأول من دي وبسكي وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده على بائعه الأول وجسر لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل قويش لسراقة شوية نديت أو دي بلك لأنه بيع جديد في حق ثالث في حق الثالث وإن كان فسخا في حقهما أيزماو د منسك فسخ دا يقالا خدا اولنې بای چې د ازمن ترمنځ او ثالث ته دغه په حق کې نه وی بای دا او تاسو خود په پیری بای وکړای پر باغه خرڅ شوی پر بتا تاسو خو مالکانه تصرف کړی دی عرف کې دا دلیل پر ازار دی واپس نه کوم خاتمه د باب البيع بشرط البراءه من كل عيب لکه بر وګورئ جی بای مشتری ته ویل بای دا مبیا دا پدې کې چې څومره عیوب دي کنه اوس نو مبیا وګوره چې یو بر دې مبیا ما نو واخصله زبې واپس نه کوم د عیب مې په وجمانه مې دې دوه صورتونه دي بای باقاعده او تیبونه او خیدا دا عیب دی ښا او دویم صورت دا د اجمال وکي بس عیب پکې ک بنې ما ته پته نشته یا ما ته پته شته خو نه ته درخه محمود مبیا د کالی خو خله کنيلي میلا به مشتری والی نو په دغه صورت کې مشتری واپس نه شکاوله وجه دا موږ ویلو شکله مشتری ته عیب الا عیب دی یعنی مشتری علم بیا واپس کولې شي چې د بینه مخکې مشتری ته د عیب علم نه راغله یا د قبضینه مخکې مشتری ته د عیب علم نه راغله دلته خو تراله او کو تنم دی راغله بای دا نه وي چې عیب پکې یا نه دی عیب پکې نشته بل فرض بای ورته وي یا اشتری خو ماته علم نشته خو به هر حال واپسی زنه منوا نو بس مشتری واپس نشي کولای دي دکاندارانو به دي دکان کې لیکلي چې واپسی چې نه موږ نه کوخه دا شریعت موافق ده نو کې وسلی د غلیکل بڑاو کلاو به مواخ السلام بیا به کې ابخاره شو کنه او بیا نشي واپس کولای ومن اشترى عبدا وشرط البائع البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمي جملة العيوب ولم يعدها ما بالكدا ينيم کړي کنه جمله عیوب دا دي شماري ندیم خیر دی البته امام محمد رحمه الله وی چې کله وته بای ټول عیوب بیان کړه او د بای د بیان نه پس د مشتری د قبضینا مخ کی یو نوې عبره پیدا شو باغي واپس کولای شي امام یوسف رحمه الله وی باغي نشي واپس کولای